سر درد او بیا بالخصوص د سر درد بیماران چې اکثر د ټول نه غټه ګیله د اغیدا وي او د سر درد خو مې وي خو زما د سر درد د ګولو سرسکه د انجکشن سره زما گزاره نه کیږي ما سره دلته زما د یو خورکې ناشته ده او د دې د سر درد داسې درد چې دی ما ته بذات خود په خپل دا ویلي دي چې زما کله سر درد په ما باندې راشي نو ګولې خو په خپل زبانی خو زما د انجکشنونو بغیر بالکل گزاره نه کیږي او چې ترسو پورې مې انجکشن نه والی نو بالکل زلې ونه کېږم نو داسې بیماران چې اکثر دا ګیله کوي په ما باندې د سر درد ډېر زیات راځي او یا د سر درد زما چې د رائټ سایډ ته راځي یا زما لیفټ سایډ ته راځي یا ما ته مایګرین کېږي یا د دې نه علاوه فرنټل هیډ ورته کېږي او هغه به انتها پریشان دي ډېر وګرځېدل ډېر علاجونه وکړل سټ سکین وکړلو څه ډېر علاجونه وکړل خو تر ننه پورې د هغې د سر درد چې کومه مسله ده هغه نه ده اواره شوې که تاسو کې هم څوک داسې وي چې لکه څنګه دا خورکۍ ډېره زیاته پریشانه وه او ډېره ګرځېدلې وه ډېر زیات دردونو دپاره ایستنې او بلا دوایانو خو ما درته ویل چې لکه هغه چوم چوم ګولۍ به یې خوړلې ګزاره به نه کېدله نن د دې د خولې هغه دعاګانې د دې چې کوم هغه موږ دپاره کم بهترین لفظونه دي هغه زموږ دپاره ډېر اعلی مقام لري نو زما ټولو ته دغه پیغام دی که داسې څوک وي چې هغې ته د سر درد مسلې دي او هغه د سر درد د مسلو د وجې ډېر وخت نه ډېر پریشانۍ سره مبتلا دي نو کوشش دې دا وکړي چې خپله علاقه کې د یو تکړه هومیوپیتھک ډاکټر وګوري د هغه نه د علاج وکړي که د سر د درد لپاره تاسو ډېرې انجکشنې وهلې وي او لګیا یې د انجکشن نه بغیر مو ګزاره نه کېږي یو ځل تاسو یو تکړه هومیوپیتھک ډاکټر سره رابطه وکړئ ستاسو به د سر درد هم ټیک کېږي د انجکشن نه به هم خلاصېږئ او د جاري کمې دوایانې چې دي د هغې نه به هم انشاءالله خلاصېږي. مهرباني.